अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मुंतखबीन वला नुदाइमतुल अबदियतु अला आदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़स्अलुल्लाह अल्लज़ी अकरमनी बिमारिफ़तिकुम व मारिफ़ति औलियाइकुम वरज़क़निल बराअत मिन आदाइकुम अय्यजअलनी माकुम फ़िद दुनिया वल आखिरह बर मुहम्मद व अहल बैते मुहम्मद सल्लल्लाहु। सामिन मोहतरम मुहर्रमुल हराम शपीगम रेज़दे अज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बे मुसाबे अहलल बैत अलैहिमुस्सलाम। ज़ियारत मुबारक अशुरा यो फ़राज़ इवा जुमला मतोसो महज़ार के तिलावत करला इंशाअल्लाह इख्तिसार सरा सलावत वस्तो मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत वस्तो मोहम्मद। ज़ियारत मुबारक अशुरा यो फ़राज़ व जुमला अयजअलनी माअकुम मायतो हमराहीद इमाम मासूम। मायतो हमराही यो मुहिम आमर दे दुनियावी ज़िंदगी किया ईदी अहमियत न मौत व इनकार नशु गवाए। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़ल सलात व सलाम नहजुल बलाग़ी की अख़बल ग्रांसवी मौला हसन मुज्तबा अलैहि अफ़ज़ल तहियत व सनात वसियात कवी मगरोना सोया सफ़र बोंदे तललिना मख की मरगले वक्सा वो चेता वो सिदलिना मख की हमसया वक्सा यानी मायात सफ़र की चौसरा रोन आर चौसरा इंसान सफ़र बोंदे नची आर चौसरा सांगता हमसया उन सरा नपति की यानी मायातो हमराही डेरा ज्योता मुहिम दे चौसरद पते के गुम चौसरद
مرګله جوړېږم دغه معیاتو همراهي دومره مهمه ده چې اندی اهمیت واجنه پروردگار عالم قرآن کې موت ته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین مع الصادقین صادقین سره شوي بل ځای کې ولا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین مع الظالمین نشوي مع الصادقین جوړ شوي معیات دومره مهم ده و دا ما ذهن کې چې دغه معیات همراهي چا سره شوم چا سره نشوم دا اختیار ما ته پروردگار دغه دنیا کې راکړی دغه دنیا کې زه مختار یم اختیار مده چا سره همراه کېږم امام مرزي خدا اختیار بیا الله تمامېږي چې کله زه د دنیا نه لاړ شم بیا اختیار تمام شو چا سره څه وم هغوی سره به بیا محشور کېږم هغوی سره به بیا محشور کېږم اندې وجې نه قرآن یې څه قیامت ورځې باندې به ډېر کسان بیا ارمان وکړي سبیائی یا لیتنی تخست مع الرسول سبیلا مع الرسول کاش پیغمبر لیاره منی ولی وی یا زن از جایی که بیایی یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله کاش جنب الله یعنی امام معصوم اگه حوالی سرم کتاهی نوی کردی اگه مماوی پریخله یا بل جایی که قرآن فرمایش کوي چې فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر څه شي جهنم ته راوستوي اوس هغه جهنمیان بیا څلور دلیلونه ورکوي قرآن هغوی دلایل بیان کړي موږ دا څلور خبرې وي دویر کې موجودې وي دویر کې نه وي دغه واجې نه موږ راغلو جهنم ته هغوی کې اول لم نکو من المصلین لم نکو نطعم المسکین مو المنځانه کولو مو اطعامه نه ورکولو مسکینانو ته دا دوی خبرې و دوی خبرې مو کې موجودې وي کنا نکذب بیوم الدین و کنا نخوض مع الخائضین موی قیامت ورځې تکذیب کولو موی له قیامت څه تیاری و نخوض مع الخائضین دې جملې سره مقصد دی مو خائزینو سره یعنی هغو کسانو سره څه هغوی الهو لعیب والا کسانو هغوی سره مویا ناستای پسې دایو که څه بیا هم هغوی سره محشور کړي دنیا کې چا سره یم اختیار ما دی چا معیات په نوم امام مرزي دی خو هلته بیا اختیار نه چلیږي ویلې څه همغه سره به بیا حشر کېږم اندې وجې نه ما ورته تا ویلی دي څه تاسو داسې وایو ان یجعلني معکم خدای ما تاسو سره وګرځوه فی دنیا والآخرة دنیا کیا آخرت کیا پس معیات و همراهی ډیره اهمیت والا حامل یو امر دی دومره اهمیت دی ورکی دومره اهمیت دی ورکی چې پروردگار عالم خپل حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایش کوي دو هغه وخت و چې یو ورځ باندې پیغمبر اصحاب صفه سره څنګه کې بلال و سلمان و څه ډېرې غریبانې وي اصحاب صفه ډېر غریبان دي دوی سره ناست چې دی وخت باندې عرب و نامي ګرامي شخصیات څنګه خسر مهدار و دولتمن و نامه و جماعي و هغه راغلل پیغمبر سره څه کله دغه غریبان ولیدل ته دې چې یا رسول الله دا د چوک ځون سره ټول کړي دي دا ځونه پوڅوا دا ځونه لري که څنګه شو ایمونه د جما د شهرت د حساب و نسب خو خپل فضایل بیان کړل پیغمبر ځونه طرف نه نوتک نه کوي خاموش و جبرائیل راغلو جبرائیل دغه آیا راوړه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعود عیناک عنهم تريد زینة الحیات الدنیا پروردگار طرف نه خطاب ہوتا کہ خپل حبیب تا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اندغه سره پاتشه چې دوی شپه او ورځ هم غم خپل پروردگار ذکر دی دوی نه مخ و نړوي ولا تعود عیناک دوی نه مخ و نړوي تريد زینة الحیات الدنیا مثلا که غواړي چې تو دنیا دغه ثروتمندانو واچي تو یا دنیا خاشي دوی نه مخ و نړوي دا پرې نګدوي اندوی معیات باندې صبر وکا چې دغه آی نزول سره پروردگار عالم څخه دغه آیا نازل کړه جبرائیل سره پیغمبر شکر سجدا وکړه چې مو زړیا انده غختل پروردگار مو خبري تایید وکړه
پس معیات ډیر مهم دی. چا سره د همراه کېږم، چا سره د نه کېږم، دا یو مهم امر دی. خو البته دا ما ذهن کې څه معیات لفظي نه دی. زه صرف زبان سره چا سره همراه نشم کېدای څو پورې مې چې هغه سرات نه وي اپناو کړی، هغه کردار یا هغه نقش قدم باندې تللی کوشش مې نه وي کړی وره پورې چا سره همراه نشم کېدای. ما ورته داسې وایو ان یجعلني معکم، تاسو معیات د غواړم چا اهل بیتو. آیا زه صرف زبان سره رسیدای شم دغه معیات یو څه شرایط دي؟ نه، شرایط یا ذکر کړي اندغه زیارت عاشورا کې فاسألوا الله الذي اکرمني بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم رزقنی البراءة من اعدائکم. دا درې شرطونه غټ غټ شرطونه بیان کړي دي. اول اهل بیت معرفت، معرفت شرط بیان کړي. زه په ګور د اهل بیت معرفت نه ځان څنګه معرفت حاصل کوم، د خپل ځای یو باز دی. معرفت ضروری دی، واجب دی، دومره واجب دی من مات ولم يعرف امام زمانه. هغه حدیث مورد له مات میتۃ الجاهلیه. پس اول شرط معرفت دی چې زه امام معرفت حاصل کوم. دویم معرفت اولیائکم، اولیاء امام معرفت. اولیاء امام چوک دی؟ اند تاسو اولیاء امام یوي. دوی معرفت حاصل کوم. دوی معرفت څنګه دی؟ د خپل ځای یو بحث دی. ورزقنی البراءة من اعدائکم، تاسو دښمنونه براءت اظهار. براءت اظهار څنګه؟ تولا او تبرک سره یو جز دی. زه څنګه اهل بیت دښمنونه براءت اظهار وکم یا غوی کوم کردار دی هغه خپل اپناو نه کوم. دا دریم شرط. هغه نه ورسته بیا ان یجعلنی معکم، تاسو سره همراهی دپاره دا درې غټ غټ شرطونه. ان یجعلنی معکم، پس معیات او همراهي هغه زبانی نشي کېدای. هغه دپاره زه په ګور د تګودا وکم، کوشش وکم، تلاش وکم چې اهل بیت معیات ورسېږم. انداسې نشم رسېدای. درې وړونه کربلا ته راغلل، درې وړونه قاسم و مقصد یو بل. کوم وخت باندې راورسېدل کربلا ته؟ 10 شپې باندې راورسېدل. دا چوکو دا درې وړونه دا دینه مخکې سفین کې پاتې شوي، نهروان کې پاتې شوي، جمل کې پاتې شوي، مولا امیر المؤمنین معیات کې همراهی کې. خدای نه ویل چې موږ مولا امیر المؤمنین مرګلتیا کړي دی او شدال ته نه ورسو، حسین ته نه ورسو، مولا باب دی حسین ته نه راغلل. ځنونه راورسول 10 شپې باندې مولا باب دی حسین خطبه الوستا سلام یې وکړلو. پوښتنه کېږي من انتم، تاسو څوک یو؟ جواب لویږي چې موږ توی بابا اصحاب یو. سفین کې او سره، جمل کې او سره، نهروان کې او سره، استاد ته اته معیات راغلو، اته همراهی ته راغلو. څه د سینه ویل څه شمو حالته همراهی کړي دی. نو زه اوس قرار کې نو مې مو ټیم تیر شوی دی، یو ستړی یم، یو څوم وشه امام معیات نه شم تللی. نه څو پورې چې امام بدن کې سلی وي دی ور پورې مو باندې امام همراهی واجب دی. زه په کور د امام معیات دپاره تلاش وکم، کوشش وکم. امام تاسو امام پردې غیب کې دی، ما باندې معیات واجب دی یا نه دی واجب؟ سورات سره کېدای شي ما نه زه په کور د خپل امام رتللې دپاره زمینه فراهم کوم. داسې نه دی چې امام نشته زه چا معیات وکم. نه، امام باندې امام معیات فرض دی، واجب دی. دی وجې نه ما ذمهداري ساخته دی چې هغه پردې غیب کې دی. زه اوس څنګه زمینه فراهم کوم خپل امام ته؟ امام ته ذمهداري ډېره سخته ده، خو که ذمهداري مې نبهه وکړه بیا مقام ډېر بلند دی. دا درې راغلل مولا سره همراهۍ دپاره 10 ورځې باندې شهیدان شول. خو اول حملې کې 30 یا 40 کسان شهیدان شوي، عمومي حمله وه. هغه کې دغه درې وړونه یا شهیدان شول. داسې نه ویله چې شمو امیر المؤمنین معیات اپناو کړی دی او شمو حسین ته نه ورسو. نه، شرایط دي. تا ګداو دی زه په ګور د خپل امام ته ځان ورسوم. دغه مجالس اندي دپاره دي چې زه خپل وخت والا امام ته ځان ورسوم. څنګه ورسوم؟ خپل وخت والا امام ما ته منتظر دی. یقین وساتئ چې ما ته منتظر دی، خو څنګه امام ته ورسېږم؟ هغه شرایط خپله په کور د فراهم کوم. دا یو. دویم حفحاف ابن مهند نمیږي. علامه ممکانی دغه خپل کتاب کې ذکر کړی دی دغه کیسه. حفحاف ابن مهند کان رجلا شجاعا بصریا، بصری والا و. کله خبر شو چې کربلا ته حسین رغلی دی، بصره عراق نه لږ کربلا نه لږ وریاد دی. څه بصرې نه رسېدو کوم وخت یې راورسېدو؟ علامه ممکاني بزرګوریایي هغه یې څه د 10 مازدیګر باندې راورسېدو. اوس 10 مازدیګر حالات د موت واورو لیدلي م نه دي. حفحاف ابن مهند خپله ولیدل څه طرف ته ریګو باندې تنې ایښي دي.
بل طرف ته خیمې د سیزي، بل طرف ته چوک دی، و طرف ته منډې کوي چوک، بل طرف ته تلاش شروع دی. یی څه زه حیران شوم خدایا د څه حالات دي، خو نه دې پېژندم چې دا لاندې ځمکې باندې چا تنې دي او دا منډې د چوک وایي. حیران وم. حفاب ابن مهند یی حیران وم او تیزه غاږ وکړو این حسین ابن علی. حسین ابن علی چیرته دی؟ هیڅ ماته یو عجیبه جواب میلاو شو. یعنی مقصد دا چې هغه شهید شوی دی. ما ته پته ولګېد چې دا دښنه والا پاوج دی چې داسته داسته منډې ده کوي. یی څه فاخذ بسیفه توره یې راوبسله، یوه شیر غضبناک په شان دغو دښنو باندې حمله وکړه، 50 کسان یې واصل جهنم کړل. چې کله عمر سا ته پته ولګېده غاږ یې وکړلو صاح عمر بن سعد څه چار چاپېر شوونه دې سره بیله بیله مقابله نه شي کوي، چار چاپېر شوي. حفحاف ابن مهند شهید شو، مال حسین جوړ شو، خو کله 10 مازدیګر باندې. شدای نه ویله چې حسین شهید شوی زه په کور دی وپاس شوم، نه. څنګه معیت امام ته راورسېږم؟ شرایط دي. زه په کور دی خو شرایطو سره راورسېږم معیت امام ته. انداسې زه زبان سره نشم رسېدی. یوه ورځې باندې خراسان والا یو کاس راغلو، شپږه مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة وسلام. محضر ته راغلو یا ابن رسول الله خراسان راغلی یم، خو داسې علاقه دی چې ټوله یې تاسو اشتیا و علاقه دی. ټوله فضایل یې ورته شروع کړل. مولا خاموش ناست دی، خبرې دې واوري. چې کله هغه خبرې تمامې شي ورته دګه خراساني یوه دوې پوښتنې دنه کوم. ته دګه مولا وکړه دګه پوښتنې مې دا دي څه کیف مواسات اغنیایهم لفقرائهم. تا دغې علاقې والا کوم خلک دي دوی اغنیاو یعنی مالدارو انسانانو خلکو اغنیا فقراو سره سلوک څنګه دی؟ آیا غریبانو مدد کوي؟ که دوی تنسکی کې پریوزي بیا هغه تنسکی برطرف کوي؟ که مریضان شي عیادات ته ورځي؟ نو هغه خراساني د ورته مولا تذکر اخلاقا لیس عندنا. داسې اخلاق د ذکر کوي چې دا یو یا موږ کې نشته. نو مولا د ورته فرمایش کوي کیف یزعم هؤلاء انهم شیعه. دا څنګه یې چې موږ شیعه یو؟ پس معیات ته څنګه ورسېږم؟ صرف زبان سره ورسېږم چې حسین تا سره یم؟ نه، کردار سره. زه په کور د خپل کردار حسیني جوړ کوم. عیسی روح الله نه چا پوښتنه وکړه یا روح الله مع من نجالس؟ چا سره کینم؟ مع من نجالس. چا معیات اپناو کوم؟ چا همراهي اپناو کوم؟ چا سره کینم؟ نو هغه جواب کې څو خبرې ورته کړي، دغه خبرې ما ورته دپاره دي. اول جمله دا ہوتی ہے من یذکرکم الله رؤیتو. اخ چا سره کینا چې هغه لیدله تو ته خدای یاد راولي، یا هغه لیدلې سره تو ته خدای یاد راشي. داسې کسانو سره ما کینه چې هغه تا نه قبر و قیامت په ویر کی. عیسی علیه السلام دی واقعا ځنه شخصیات داسې وو چې هغوی لیدلې سره دوست خو خود متوجه کېدو خدای طرف ته، دښمن هم متوجه شوی دی خدای طرف ته. یې چې کربلا والا قاتلین هغه ملعونین چې کله کربلا نه لاړل، یوه ورځې باندې څو دغه کربلا والا قاتلین یوه ځای کې راجمع شول، مباحات کوي، فخر کوي. و بل ته هیڅ مو کربلا کې دا ظلم وکړو، ما پلنکای شهید کړو، ما دا ظلم وکړو. یو کاس چهره یې تکه توره دی، بیله غلی ناست دی. هغه نه پوښتنه کوي چې ته څنګه خاموش ناست یې؟ تو کربلا کې چو قاتل کړی دی. هغه جمله مې وي من نجالس من یذکرکم الله رؤیته. چې چا لیدله تاسو ته خدای یاد راولي. تا چو قاتل کړی دی ورته کو زه درته نه نښلم، زه درته صفتونه بیانوم. انی قتلت رجلا وسیما جسیما بین عینیه اثر سجود. ما یو داسې ښکلی جوان بلند قامت والا جوان مقاتل کړی دی چې هغه ټنډې باندې سجدو نه اخ کې وي. چا نه یې ورته ویله؟ ابوالفضل العباس نه. دښمن اعتراف کوي چې خدای طرف ته متوجه کړی یم سجدو ذریعې سره. مع من نجالس چا سره کینو؟ من یذکرکم الله رؤیتو. څوک چې تاسو ته خدای یاد راولي د هغه لیدله داسې چا سره کینو نو چې خدای رنه په ویر کي. مع من نجالس من یزیدو فی علمکم منطقو. اخ چا سره کینو چې هغه خبرې تاسو علم کې اضافه وکړي.
عیسی علیه السلام اخ دی آئی یو کاس دے شیعہ نہ دے ابو العلائی معری نمیگی اغنا شیخ مرتضی انصاری په باره کې پوښتنه کوي هغه چې شیخ مرتضی انصاری بزرګوار لیدل ته راغلم نو پوښتنه وشوه چې څنګه کاس وو ایوی جملې کې دوته یایي چې کچېرې تاسو یې وکسوئ نو ټوله انسانیت یوه سړي کې راجامه شوی دی ټوله زمانې یوې خونې ته راجامه شوي دي یعنی د انسانیت مجسمه د شیخ انصاری بزرګوار په باره کې یایي ما یزیدو فی علمکم منطقو یا هغه خبرې تاسو علم کې اضافه وکړي د سینات ځنه کسان داسې دي چې هغوی سره نستي وجې نه انسان ګناه کې اضافه کېږي څه کینی سره مثلا یو غیبات یو تهمات یو پلانکای یو پلانکای یو بله هېڅ خبرې نشته پلانکای داسې دی پلانکای داسې دی پلانکای داسې دی خو ټیک دی هغه خپل کار دی دا تو کې کومې خوبې دي چې ته هغه ذکر کوي آیا ته معصوم یې چې صرف هغه عیبونه ذکر کوي مولا امیر المؤمنین یوه جمله ده طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس آفرین وي هغه انسان باندې چې خپلو عیبونو مشغول کړی دی نورو کسانو عیبونو نه طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس نورو کسانو ته سترګې نه غړی ویلې چې خپله ټوله سراپه تقصیر یم ټوله عیبونه ډاک یم نو نورو کسانو عیب مو ته مقیا نه میلېږي چې تو عیب دا دی تو عیب دا ما خپل ځان اصلاح کړی دی چې تو پسې سار شم چې ته دسې ته دسې ته دسې من یذکرکم الله رؤیتو ویزیدو فی علمکم منطقو چا سره کینوم چې هغه خبرې تاسو علم کې اضافه وکړي واقعا ځنه کسانو واجب نه انسان بربادۍ طرف ته ځي مع من نجالس چا سره کینو هغو کسانو سره کینوئ یراغبکم فی الاخرت عملو چې هغه تاسو اخرت طرف ته وغواړي هغه اعمال تاسو اخرت طرف ته وغواړي تاسو زړه کې شوق پیدا وشي اخرت والا پس معیت و همراهی څنګه یایم چې ان یجعلنی معکم حسین زه تا سره شوله غواړم آیا صرف زبانی نه زه زبانی حسین سره نشم قرآن شرایط بیان کړي دي څنګه مال حسین جوړ شم پروردگار عالم خپل حبیب ته خطاب کوي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم خدای د قسم خوري فلا وربک ایتو رب قسم لا یؤمنون دغه کسان مؤمنان نشي جوړېدای مؤمنان نه دي څو پورې حتی یحکموک فیما شجر بینهم څو پورې چې دوی منځه کومه مشاجره دی کومې تنازعات دي کوم اختلافات دي هغوی کې حاکم و فیصلې کوونکی ته مقرر نه یې کړی ته څه مقرر نه یې کړی وروه پورې دا مؤمنان نشي جوړی خو صرف ایتو قاضي شوله نه ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت بیا څه ته کومه فیصله وکړي هغې فیصلې کې چونو چرایا ونه کړي چونو چرایا ونه کړي چې یا رسول الله دا تا څه وویله روایات کې دي چې که چیرې چای معصوم یوې فیصلې حوالې سره ذهن کې دا راغلو چې دا څنګه فیصله یې کړې دي هغه اسلام دایرې کې نشي پاتې کېدای معصوم حوالې سره بیا وروسته چې یسلمو تسلیما پکار دی چې تسلیم محض ته معصوم په مخ کې فیصلې کې قاضیه هم هغه جوړ کې بیا کومه فیصله څه وکړي هغه کې چونو چرایا ونه کړي زبان سره نه ذهن کې دا خطور رانشي چې دا فیصله یې ویلې داسې وکړه که چیرې دا خطور د راغلا ته اوسه پورې تسلیم نه وي قرآن ورسته بیا چې یسلمو تسلیما تسلیم محض به جوړ شي چونو چرا به نه کوي بیا ته هلته رسېدای شي بیا ته مؤمن بیا زه مؤمن جوړېدای شم بیا ته مؤمن جوړېدای شي څه فیصلې کې قاضیه هم هغه جوړ کوم فیصلې باندې ایوه لحاظ سره اعتراض ونه کوم تسلیم محض جوړ شم بیا زه رسېدای شم بیا وروسته قرآن یې اندغې آیې پسې شود پروردګار یک کله دغو انسانانو باندې ځنه وخت باندې موږ سخت حکم ولګو ډېر کم داسې کسان دي چې هغه سخت حکم په مخکې تسلیم کېږي بیا پروردګار یې څه چیرې دوی مو حکم ته تسلیم شوي وی اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما دوی ته مو عظیم اجر ورکړی و ولهدیناهم الی صراط مستقیم دا به مو هدایت کړي و صراط مستقیم طرف ته که چیرې دوی چونو چرا نه وی کړي سخت حکمونه مورنې باندې فارض کړي وی هغه کیا ټولو موافقات کړی وی
نو بیا به دوی ته مو اجر عظیم ورکړی و لهدیناهم الی صراط مستقیم بیا به مو صراط مستقیم طرف ته هدایت کړي کوم صراط مستقیم چې ما ته ورېږي کې څو وریایو صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغه صراط هغه باندې هغوی کسانو باندې خدای نعمتونه دي دغې آیې ضمن کې بیا معصوم فرمایش کوي چې دغو کسانو مصداق هغه دي شیعة علی ابن ابي طالب شیعة علی ابن ابي طالب هغه دي هغه صراط مستقیم باندې راغلي دي یعنی که زه وادي ولایت رسیدل غواړم په کار دې څه هغو شرایطو سره تسلیم محض جوړ شوم تسلیم محض زه څنګه حیثیت سره ورسېږم معیات ته تاسو به لیدلي یو انسان وجود سیره وي علما یې څه ته داسې حیثیت پیدا کړم معیات لکه څنګه وجود سره سیره دی سیری حیثیت وکسوی سیر خپل څه حیثیت نه لري هغه وجود تابع دی که وجود حرکات کوي سیره حرکات کوي که وجود ویلوړ دی سیره ویلوړه دی سیر خپل څه نشته یعنی څه یعنی مقصد دا څه ته خپل نفس نه هجرت وکړه امام معصوم ته بیا رسیدای شي خپل منمنی پرېږدوه خپل ارڅ زش ولا پرېږدوه ته بیا امام معصوم ته رسیدای شي که منځ کې تا وجود ورکړي حایل شوي قایل شوي ځان دپاره څه زه خوا څه حیثیت بیا نشي رسیدای ځانه به هجرت کوي امام معصوم ته خپل نفس باندې په قدم کېږه د امام معصوم ته لکه څنګه سلمان په باره کې جعل هواه هوا امیر المؤمنین سلمان خپل هیڅ مرضي نه وه ځانه هجرت کړی و مولا امیر المؤمنین ته څه مولا امیر المؤمنین ویلی اب هغه سلمان مرضي و سلمان گویا څه خپله سره څه مرضي نشته لکه یوه سیره کوم طرف ته مولا امیر المؤمنین حرکات کولی هماغه طرف ته سلمان و که مولا ورته ویله سلمان پاڅه سلمان به ودرېدو که مولا ورته ویله سلمان کښېنه سلمان به کښېنستو سلمان داسې وکړه سلمان به هماغه شی کول سلمان دې طرف ته لاړ شه سلمان به هماغه طرف لکه څنګه کربلا کې ابوالفضل العباس تسلیم محض و صلوات واسطه محمد و آل محمد ان یجعلنی معکم تاسو سره شول غواړم صرف زبان سره نه شرایط په کار دي د خپل ځان بیخیا نظر انداز کوم بیخیا نظر کوم عملی یو فیصد امام معصوم مقابله کې خپل ځان وی نشم رسیدای خپل ځان باندې به خپل نفس باندې به قدم تاسو وکړئ ابوالفضل العباس کربلا کې څنګه و چې ته یوه خبرې کړې د امام معصوم خبرې کې ایوا خبرې نه دی معمولی شخصیت نه و ابوالفضل العباس شپږم مولای حرام ته ودرېږي سلام ور باندې کوي معمولی شخصیت نه و خو مولا خبرې کې چې ته خبره نه دی کړې مولا که ورته ویل عباس داسې وکړه لبیک مولا عباس داسې وکړه لبیک مولا چې ته خپله یوه خبرې نه دی ورسېدو هغه مقام ته یجعلني معکم اهل بیتو سره شو یا نه شو زه ورته که رسېدل غواړو په ګوار دې څه انداشې جوړ شو ما یا تو همراهی دپاره ځاله په کار دی اوسم امام ته ورسېږم د نفس باندې قدم کېږدم بیا امام ته رسېدای شم که زاوم نه د بیا نشي کېدی د زش ولا به ونه لرې کوي بیا امام معصوم ته هجرت کولی شي امام معصوم ته بیا هله تللی شو یجعلني معکم فی الدنیا والآخره دنیا کیا آخرت کیا صلوات واسطه محمد و آل محمد چونکې وخت کم دی ډېر مزاحم نه جوړېږم څنګه ورسېږم دغه ماهیات ته شرایطو سره زه خدای څه یجعلني معکم حسین تاسو سره شوله غواړم خو شرایط خو شته امام محمد باقر علیه افضل الصلاة والسلام هغو شرایطو نه ځینو طرف ته اشاره کوي څه موږ ته چوک رسېدای شي ایموشی یا چوک جوړېدای شي که څه مو ته ټول انده غواړو چې خدایه مو حقیقي معنو کې د اهل بیتو شیعه وګرځوي غواړو دي که نه دي غواړو دي خو څنګه جوړ شم شرایط یې درته بیان کړي دي مولا فرمایش کوي شیعتو نه ایموشیا چوک جوړېدای شي المتبازلون ایموشي هغه دی چې هغه ایمولیارې کې خرچه کوی شي ایمولیارې کې خرچه کوی شي کربلا ته چې کله مولا ابو عبدالله الحسین راتلو یو شرط یې ورته ولګولو مکې کې من کان باذلا فینا مهجته فلیرحل معنا څوک چې خپلې سیلې وي نه تېرېدای شي هغه حسین سره رڅوي شرط یې ورته ولګولو
دالتا یی المتبازلون شي هغه دې څنګه خرچا کوای شي خو څه شي کې خرچا کوای شي فی ولایتنا ایمو ولایات لري کې خرچا کوای شي اوس هر څوک خپل خرچا خپل واس په مطابق ای چوي ژبې تکاته ژبې سره خرچا وکي ای چوي قلم تکاته قلم سره خرچا وکي ای چوي مول تکاته مول سره خرچا وکي ای چوي وخت تکاته وخت سره خرچا وکي حسین ته وخت ویر کی المتبازلون فی ولایتنا هغه خرچا کوي شي هغه بیا رسیدای شي دغه مایا که زه خرچا نشم کوي نو څنګه ورسیږم مالته په وچی نشم رسیدای نه پیسہ خرچ کوای شم نه وقت خرچ کوای شم نه کلام خرچ کوای شم نه اولاد خرچ کوای شم اصلي وی خواسیا بالاتر ده نو څنګه ورسېږم حسین ته څنګه وایم چې آیا جعلنی معک صرف زبانی شو ادعا بیل څه ده حقیقت بیل څه ده پس زه په ګورې د مرحله ته کوم آیا جعلنی معکم معیاد پارا شرط آغا بزل دے ډیرو خرچی وکړلې ډیرو خرچی وکړې زهرا مرضیه سلام الله علیها ولایت پارا خرچا وکړه ابو ذر ولایت رسیدلې لپاره خرچا وکړه میسم خرچا وکړه ابن سکیت خرچا وکړه کربلا ولو خرچي وشوي کنه وشوي نو ورسیدل ان یجعلنی تا موت دغ داور کیو دی زوینه غوړو څه حسین ته ورسیږو څنګه ورسیږم صرف زبان سره څه حسین تو سره یم نه په کور دې مقدمات ته کوم مقدمات غیر تخیلی شیعتنا ایموشیاغ المتبازلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا ایموشیاغ دې څنګه بل سره مینه کوي الحسین یجمعنا موت چوره جمع کړیو مولا عبد الله حسین پس موت جمع کولی معیار حسین دے دسی خوانشی سے حسین واجی نا موت اختلاف طرف تا لوٹ شو متمخانی مبیلی شی دی طرف تا لوٹ نشو وگرنہ بیا نیم دا شرایط تے کم بگور دی زخپل عرص و نلری کو واقعا دا موت و مانز اختلاف فیلی رسی یعنی زخوایت سا حیثیات لروم اخپل زون تا زکایل یم دی واجی نا متو سے اختلاف رسی کچیری ز خپل نفس باندې قدم کېږدم بیا مو چا سره اختلاف نه رسي تیای حسین منون کې زیای حسین منون کې تیای علی منون کې زیای علی منون کې دا بیا اختلاف چی نه رسي اختلاف صرف دغه نه رسي چې زدا څه باندې پیږم زدا څه حیثیت دغه حیثیت ځون ته کایل شول د بیا مو امام ته نه پرېږدي ای یجعلنی معکم څنګه حسین ته ورسېږم خپل نفس باندې قدم کېږدم څنګه حسین ته ورسېږم خرچا وکم څنګه حسین ته ورسېږم خپل منځو کې مینه وکړو خپل منځو کې یو موټی شو د خیل وغیره داونه لري کو څه د ته چوکې د زه چوکې ما ته ټولې حسین منون کیو حب الحسین یجمعنا که اوس ما هغه نه راوي نشم رسېدای حسین ته بار بار وایم چې ای جعل ای کاش تا سره وی حسین بیا یې نه ته مو سره شولې دپاره صرف خپل نفس باندې قدم نشي کې خلای مو ته رسېدای شي نشم رسیدای ای جعلنی معکم و چوک سره ورسیدل معیاد پر خرچای وکړه خو هغوی باندې بیا حسین والا رنگ راغللو حسینی رنگ ور باندې راغللو جون ابو ذر غلام سپینگیره و راغلو مولا عبد الله حسین ته مولا ما ته اجازت راکړه ورته کو جون سپینگیره شوي ټوله د ایمو خونې کې خدمتونه کړي دي وشه ته اوس آزاده زندگی تیره کړه ورته کو مولا سختیو کې نرمۍ والا وخت هغه تاسو سره مو څه کله تو باندې تکلیف راغلو اوس تا نه لاړ شم اوس تا نه لاړ شم مولا دا خو بېوفایي شوه مولا زه تا سره بېوفایي نشم کوی جون راغلو تدگو مولا اجازت راگو تدگو جون اجازت نشتا اما الفاظ دسیدی و تدگو جون ارام مگد سپینگیره ایوا جمله دوتی کسا آچوک سو گدگره بانده بلاد وی آقا امام معصوم نتسنگی یو شای حاصل آوائشی یو انعام تدگو مولا دیوا جن اجازت نرکی چه ما رنگ توڑ دے ای جعلنی معکم شولی دا پار خرچی ضروراته دیوا جی نه د اجازات نه راکوي چې ما خویلې د بدبویي کوي ته تکو نه جون دا مقصد به نه دی خو تا ډېر خدمتونه کړي دي زه غواړم چې ارام سره ته تکو مولا ارامه دغې زندګۍ کې دې چې تو قدمو کې شهید شم کسا حسینی رنگ بیا ور باندې چوک څه ان یجعلنی معکم شي هغه باندې بیا هماغه حسینی رنگ راشي اجازات یې ویر کړلو لاړلو شهید شولو
بیا روایاتو کې چې جون جنازې باندې لسمې ورځې چوک راغلل یغه قبر خورونه خوشبوئی راتله د مشکو انبار په شان ته ویل چې مولا ابو عبدالله حسین څخه کله تلو هغه جون دغه جملې ویله مولا ته دعا وکړه اللهم بیض وجهها وطیب ریحها خدایا چهره یا ښکلې کړي رنګ یا خوشبودار کړي ایجعلنی معکم حسین سره شولې دپاره قربانۍ او بیا زه رسیدا شم حسیني رنګ هماغسې خوشبویي هماغسې ښکلوالی هور ایجعلنی معکم شو خرچه یې وکړه هور جرنیلی پریخلا راغلو حسین ته معاشو مال حسین جوړ شو او بیا حسیني رنګ ورباندې چړاو شو یو عظیم بادشاه راغلو کربلا ته یی چې زه هور زیرات نه څوم یو عالم اور سره ویلی نه چې هور توبه نه دی قبول کای هور توبه قبول وي مولا ابو عبدالله حسین به وریا دافن نه کیدو 100 کیلومتر وریا دافن دي مقصد دا چې هور توبه نه دی قبول عالم مودي چې نه هور توبه قبول ده خو خپل قابلیت ولا میدان کې نه پریخلو تو ستباد دي لسم مزدګار باندې غو ظلمونو کوم ظلم کولو هور جنازه ونه اوچاته کړی و ځکه وختیا صرف حسین جنازه پاتې شي حسین څومره مظلوم دی دغه بادشاهي څه نه ما بروسه نه رسي څو پورې چې زه خپله هور تنه ونږسم که تنه یې سلیمه دی قبر ورباندې جوړوم ښه ښکلی خو که تنه یې نه دی سلیمه قبر یې مسمار کوم دتکو ټیک دی اړانګ که قبر یې اړانګ کړلو کله یې هور تنه یې ولیده قبر کې داسې ایښې وه ګویا څه اوس آس نه لوېدلی دی حسینی رنگ بیادا شیوی ایجعلنی معکم د پاره شرایط ته طے کا اگر رزلټ ته بیا خپل ملويږي جسم ته خوري بیا څه نشي ویلې چې حسین سره هم رنگ شوی دی ای حسین رنگ ور باندې مولا ابو عبدالله حسین ته مبارک تانی ته خوري څه ویل شي نه جسمي باقی وو ټنډې باندې د سمال تړلې وو عالم دوته چې دغه د سمال حسین ناخ کړي مولا ابو عبدالله حسین ناخ کړي ټنډه زخمی شي وا مولا ابو عبدالله حسین خپل د سمال سره ټنډه ور باندې تړلی و هغه بادشاہي چې د خو متبرک د سمال دی د خو برکات د سمال دی زی خل سو مګي ټنډه نه د سمال خلاص کړو هغه زخم نه دوباره وینه جاری شول زخم نه دوباره وینه جاری شول غاګ وشولو اوپلن کیا مونے حسین لاس د سمال ماوڑا زبیا د محشر میدان ته اندغی ناخ کی سره رسوم زبیا ہوتا ہے مو حسین نہ ځان قربان کړي دی حسین ناخ کړي دی ای اجعلنی معکم ما یاد پر شرایط او شرایط ته کې رزلټ به خپل ته ملويږي نتیجه به انسان ته خپل ملوي پس زه څنګه حسین ته ورسېږم ته به څنګه حسین ته رسېږي اکم کسون څه حسین ته ورسېدل قرباني وکړه هغوی د نن نه داسې یادېږي څه هغو کسانو نه څه حسین دپاره یې قرباني وکړه یا ایوا د حسین قدرمنه خور اولیای مکرمه وه ای بی بی ټوله خاندان حسین قربان شولو ټوله خاندان ایچو کې پاتې نشول حسین نه او نه محمد قربان کړل څو جملې به ورونی توسل مدینې نه چې کله بیبي رواته کجاوی کې تشریف فرما دے دی وقت باندې عبدالله باندې نگاه پریوتو څه عبدالله را روان دی بیبي خفاش وساسینا عبدالله مستنا کی حسین نه عبدالله نگاه سے کلا بی بی باندې پریوتو یو جمله دوته و د اهلی لورې ما خفه کېږه زه حسین نه بلوم زه حسین نه بلوم خو چې چوک سفر باندې چې صدقات ورکوي تاسو ډېر طولاني سفر باندې روان یو صدقې عنوان سره مو او نو محمد راوستي دي کربلا کې که حسین باندې تنسکار اغلا ما طرف نه بیا قربان که حسین اندغه او نو محمد کله راغلل کربلا کې قدرمنې مور ته مګرونې مورې مو ته اجازات راکړه تد کو او نو محمد اوس پورې نه یو لاړ اوس پورې مې ځانونه خپل ماما نه قربان نه دي کړي تد کو مورې موږ د څوخ مولا د اجازات نه راکوي
مور تر ته اجازات واخلا محمود مو ته اجازات نه کوي هغه د اندای څه تاسو د اولیاء مکرمه نه کی وي بیبی راغلا ما حسین اورورا ایما قربانه راد نه کی قبول کا ایما قربانه قبول ما سبل سنشتا حسین ستو نه قربان کوم او نو محمد والا قربانی نه قبول کا ای اجعلنی معکم شمالی دو پارا بیبی قربانی ورکړه حسین یې څه خوري اته خبرې نه نشم وتا مور راوستل خیمه ته خپل قدرمن زمن غوړي سے تیار کی یو وصیت ته کوي مګرونو زمنو تاسو د جعفر تیارو د حیدر کرار المسیح وي تاسو ډیر بہادر یوي فام کوي د یو وصیت ته کوم ایثار او قرباني ولا تارسویر کوي تد کو موري چی وصیت ته کوي تد کو ګرونو زمنو فراد باندې څه قبضه وکوي بیا فام کوي و بو نه چی کوي تاسو تندینا مور قربان شا خوب و نه چی کوئی ویلی خیمو کی وارو که شہزادہ تکے دے خیمو کی وڑا بلبل تکی دے وہ بو نه چی کوئی وہ بو نه چی کوئی و تد کو موری وعدہ مدے تو شدو لحاظ بساتو وہ بو نه چی کوئی مشر اور کشر اور ته مگران اور رزب میمانی طرف نه راشم تو میسری طرف نه فوج باندې به حمله کو قلب دشمن باندې بخپل مانس کی ملاقات کو ته کو ټیک دی اور راغل یو میمانی طرف نه بل میسری طرف نه عمر سات سے کله دغه حالات ولید او غاګي وکړلو او شمیانو دا معمولی بچی نه دی د حیدر کرار المسیح دی دا معمولی بچی نه دی دا د جعفر تیار المسیح دی څلور طرف نه حمله ور باندې وکوي څلور طرف نه حمله ور باندې وکوي کله د ظلم طوفان څلور طرف نه راغللو د زهرای مرزیه باغچې ګلونه خزان شول ولویدل یو ورور مقتل کې شهید شو بل ورور زنده او غاګي وکړو ګران ماما د خوریو چیغې کې ورسېګا مولا عبد الله حسین ابو الفضل العباس بیړې سره راغلل ایو خوریې زنده او غېږي کې اوچات کړلو تد کو څه وصیت لري تد کو ماما صرف یو ارمان مده کا زنده هم لکه مور زیارت مې یو صحیح مور زیارت وکړو کا زندہ پوتی نشتو ہم بیا مو طرف نے امام مور باندے ڈیر ڈیر سلام ہویا او دا پیغامر ورسوا گرانی موری مفرات کی اوبنو چی کلی گرانی موری مفرات کی اوبنو چی کلی دویام رورا لیاری کی شہید شو زندان نو رسی دو مور زیاراتی نو اکڑو یہ څکله جنازه خیمو کې کېخلل شوي مولا غاګ وکړلو مو قدر منه خور چیته ده چا جواب ورکړلو مولا هغه خیمه کې سجدي کې سار لګولې ده د دغه قرباني شکریا ادا کوي پروردگار مولا دغه قرباني قبول کا مولا د اول محمد قربانی قبول کا مولا دې څه لګي راولوي جنازو ته د خپل زمانو جنازي وکسي یې څه کله جنازو ته بیبي راوستا ای جنازو مانس کې کېنستا ای زمانو مصیبتونو ته نه جوړیدا ای زمانو تندې ته نه جوړیدا خپل مولا مظلومیات ته جوړیدا څه ویل اول محمد تاسو لوړلوي حسین بیل پاتې شو تاسو لوړلوی حسین بیله پاتې شو زه حسین نه چو قربان کوم بل خو ما صحیح چوک نشته دی او نو محمد حسین تنها پاتې شو
ازادارو دغه بیبي کربلا کې زمنو باندې نه و جوړېده. ذاکر دپاره یوه جمله یایو کربلا نه کله رخصتې ده که جاوید بلندین خپلو زمنو جنازې ولیدې سترګې ونه پټې کړې غږ یې وکړو او محمد خدا حافظ مور مکوفي ته روانه دی ایمای ژړا حقدار صرف حسین دی مولا په ګیله نه کوئ زمنو. یی څه کله شام ته راغلل شام کې څه کله هغه مرغللې واپس راتلې هرې وې مرغللې ته به بیبي پسېده خو یی څه دوې مرغللې راغللې بیبي ورته نه پاسېده. هغه راوړونکی د یی چې دغو مرغللو وارث نشته چې ته کربلا کې وفات شوی دی. بیبي فضا د یی څه نه مور یې دلته شته خو غوږې کې حسین مرغلله نیولې دی. زمنو ته د نه راپسېږي ازادارو هلته نه و جوړېده دوباره کربلا ته راغله او له محمد جنازې باندې قبرونو باندې نه و جوړېده. اخري جمله مینې سره واوروئ خو مور وه څو پورې بې زړه صبرولو څه کله مدینې ته راغلله د اول محمد حجرې ته راغلله اول محمد وړ وړ جنمازونه یې ولیدل سینې پسې ولې ولاړ کربلا ته مخ واړولو اول محمد مور مڅنګې بېله پرېږدوله فریاد یا حسین.